سلامونه ملګرو. جنید خان فخر زمان د غټ میچ غټ کلاړي د پاکستان په کرنٹ ټیم کې د فخر زمان غونتی بهادر بیټسمن یوم نشته جی. که تاسو ټول ټیم باندې نظر واچوي نو د چې کم قسم شاټ وي کم قسم د شاټ سلیکشن دی د بالر نه ګوري چې مال کم بالر بالینګ کوي. تاسو به کتلی وي چې میچل سٹارک بر دنیا چې څومره هم خه بالران تیر شوی دي هغه ټول بالران د وهلي دي. کم بالران ګوره میچل سٹارک د وهلي دي، جوش هیزلوډ د وهلي دي، ټرنٹ بولټ د نیوزیلند د وهلي دي، لوکی فرګوسن د وهلي چې خه فاست بالر دی جی، ټیم ساوثي د وهلي د نیوزیلند، ایسو دی سپینر بالر د وهله د نیوزیلند، میچل سانټنر د نیوزیلند خه بالر د وهله دی، بومرا د انډیا خه بالر د وهله دی جی، بنیشور کمار د وهله دی، اشوین د وهله دی، کسیګو رباډا د ساوث افریقی بالر خه بالر جی هغه د وهله دی، تبریز شمسی د وهله دی، نوکیا د وهله دی، مارک ووډ د انګلند فاست بالر هغه د وهله دی، کریس ووکس د انګلند بالر هغه د وهله دی، جوفرا آرچر چې کوم دی هغه په پرونی میچ کې وهله چې چکه په وهله چې هغه نه پس ولا جوفرا آرچر یو ټویټ هم کړو چې دا رنګ چکه په ما موخه د پېشاله چکه وهلی وه نو هغه ویلو چې ناٹ لایک دیټ داسې چکه نه په ما سټریټ چکه ووخه یا را باندې اف سټم له ووخه یا را باندې لیګ سټم له ووخه شاله چکې باندې خو اکثر بیټسمین چې کوم وي هغه د بالر پیس یوز کی، مطلب بالر چې څومره تیز بالري یو هغه ته شاله بیټونه سي بس هغه د سپیډ په وجه باندې د پیس په وجه باندې شاله باونډري په اسانه باندې کراس کوي. اکثر به تاسو کتلی وي چې تیز بالران اکثر خلک شاله وخت. زما د ویډیو مقصد صرف تاسو له دا بیانولو چې په کرنٹ ټیم کې د فخر زمان غونته بریو بیټسمن بل نشته دی او د کانفیډنس نور هم ورکول پکار دي. کچری د اوپننګ ته وخت مطلب اوپنر شو نو کې دی چې د پرفارمنس کې نور هم فرق راشي ځکه اوپننګ کې لک سکور کول آسان شي، پاور پلی وي مطلب باونډري په اسانه باندې لګ ګیپ فاند کولی یا لګ برا سرکل نه بال اړولی بیا باونډري د چې کنفرم باونډري ده. نو کچری د څنګه چې محمد حارث بیان جاری کړو چې اوپننګ ډیر آسان وي، اوپننګ کې خپ اسانه باندې بیټسمن سیټ کې دی هم شو سکور هم کول شي. نو پکار دا پاکستان کرکټ ټیم ل چې سایم ایوب الریډي کنسسټنټلی فیل کیږي هغه رنګ پرفارمنس نشته دی. نو پکار دا چې دا سړی د ورلد کپ د پاره کم از کم محمد رضوان سره اوپنر کی ځکه د غټو ټیمانو خلاف خو زبردست پرفارمنس کړي. اکثر به تاسو کتلی چې کله د پاکستان غټ میچ وي او غټ ټیم سره وي د استرالیا خلاف د سکور کړي، د ساوث افریقا خلاف د سکور کړي، د انډیا خلاف د سکور کړي دی، د انګلند خلاف د سکور کړي دی، هر غټ ټیم خلاف فخر زمان خه کمپلیټ سکور ورک خو سکور کړي دی او خه بهادرۍ سره بیټینګ کړي دی. دا نه چې په ایجونو باندې چوکي وخ یا په ایج باندې چکا وخ یا په قسمت باندې د سکور کی نه جی خه کانفیډنس سره د شاټونه چې کم وي خه کانفیډنس سره خه لانګ چکي دی وخ جی مطلب دویم چتله چکا پرونه هم خه زبردست چکي وهلی دی، پس سپینر هم والی دی، ففاس بادر باندې هم وهلی دی. نو د کانفیډنس نور هم ورکور پکال دی او اوپننګ له پروموټ کول پکار زما پوینټ اف ویو سره. نو چې څومره هم تاسو مرګري ویډیو ګورئ نو تاسو هم کمنټ کول شئ چې زما خبره ټیک ده کنه ځکه دا کې لړی چې کم دی دا پاکستان له داسې کې لړی د ما خیال سید انور نه پس داسې غټ کې لړی راغله دی هغه فخر زمان دی. دین علاوه نور هم کې لړیان شته خو هغه انکر کې لړیان دی په وکټ باندې لکه بابر اعظم هم کې لړی دی خدا مطلب داسې یو کې لړی دی چې تعالی تی سٹارټ هم در کول شي د کنډیشن مطابق تعالی گیم کوي د میچ سچويشن مطابق تعالی گیم کوي. بابر اعظم رضوان نور هم کې لړیان دي هغه په وکټ باندې لګ سټیک کوي، وکټ باندې لګ ټایم اخلي او های سکورینګ میچ چې کله هم پاکستان غټل دي آی کې د دې کې لړی لاست جی آی کې د کې لړی خامخا بیټینګ کړي پرون کچری دی اخر پورې ولاړ نو میچ کنفرم د پاکستان لاس کیو چې کله دی شو ما خپل بس بیا بن کو مال پته ولګره چوس نه کیږي د کله افتخار چاچا چې کم دغه هم دومره غټ اننګز نشي کولای وغه هم دومره غټ سټرایک ریټ سره بیټینګ نشي کولای او پریشر هم نشي هندل کولای. نو تاسو کتل چې د تیر شو افتخار چاچا باندې هم پریشر راغو وغه دومره غلطه غلطي وک چې لکه یو چکه دی وخله دوی مله ضرورت نو دوی مچکه تسله وخی خیر د سنگلو ک دو درې سنگلو ک بیا بل ورکه هټ شروع ک نو ته ماغه ورکه دوی مچکه وخله نو هغه شارټ سلیکشن په وجه باندې هغه هم کیچ شو مطلب پریشر په وجه باندې. دا اپډیټ سو په لړای په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.